نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار صدق الله العظيم سورة بقرة دویم پارا یوسل دشپیتم او سلور شپیتم آیت پمخی آیتون کی شعائر اللہ او داغی احترام بیان شو کم خلق چی دا شعائر اللہ توحید کون کی دی داغی انجام جہنم بیان شو اس دغا جہنمیانو چی کفار دی داغید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مطالبہ او داغی جواب ذکر کی یا بمکی آیتن کی دا کفارو دا حلاکت نتیجہ بیان شو اس پدی آیتن کی دا کفارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مطالبہ ذکر کی دا قریش و کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغل نبی علیہ السلام توی چتدکم خدے دا وحدانیت دعوت چلے او دا غید پارد دعوت کے دا غی صفات منتبیان اللہ رب العالمین دا آیت کریمہ و الہکم الہ واحد دا قدید توحید یعنی اللہ پاک دا یوال دعوی او دلائل بیان کل نو پدی آیتن کی دا کافرانو دا مطالب جواب او بیاور پسید بیم آیت کریمہ کی دا اللہ پاک دا یوال دلائل ذکر کی اللہ پاک یولی داغید یوال دپارا دلائل اللہ پاک کو ذکر کی اولنی دلیل اسماننا او اسمک پیدا کول یو انسان کی چی عقل مین اسماننو دزمک دی پیدایش تا اکوری دی پتی نتیجب کی چی دا اللہ پیدا کری دامنگ و تاسو پر نظر چکم اسمان نازی دا صرف دیا ہوئی شپگ نور دی او دمر دی انتہا منگ و تاسو تند معلوم پیدایش نہ تردی وقت پوری پگی اس قسم خرابی او کمزوری والی ندر آگئی ترسا پوری پگی دا یہ وستنی ضرورت ندر آگئی دا دمر بھی اسمان بغیر ستنو ادرول داد اللہ دا یوالی نخد مخلوق چی معمولی ہوتی او کوٹم جوڑی بغیر ستنو نش ادرولی بیا دمرنوی آسمان او بیا یون نقوو بیا نزمکی تا اگوری دا سمر ازمکا دا طول ازمکا اللہ پاک پیدا کردی او دا دی پشان شپگ نوری ومن الارض مثلهن اسمکی پشان نوری وزمکی و اسماننا کہ انسان کی لکھم عقل بھی او دا دی پا دی حالات سوچ کی دی و پا دی نتیجہ رسی چی داد اللہ الہ وسوکم نشی قائم ولی دیم دلیل دشکو او دا ورزو بدلے دل را بدلے دل معمول لوان دی شپراشی تیرشی ورزراشی تیرشی کلم یو پر سر غلطیو نکڑا کلم پہ ورز ڈبل نشوا شپا پہ ڈبل نشوا بے نمبریو نکڑا او بیا کل ورکوٹی شی کل غٹشی کل گرمی شی کل یخنی شی کل تیارشی کل رالاشی دا دشپید حالات مکو تاسو دورز دا حالات نو چې یو انسان کې عقل وي نو په دې پیږي چې د
دا شپه او ورځ دا په خپله نه بدلېږي، دا څوک بدلوي؟ او هغه ذات یو رب العالمین. دریم دلیل د الله پاک د یووالي چې دې کښتو ته وګورئ چې تاسو پکې تجارت کوئ. لوی لوی جزونه نن سبا خو ډېر لوی لوی بیړۍ د سامان ډکې بیړۍ په سمندرونو کې روانې، څومره لوی اسباب یې پکې روان کړي، دا چې ډوبېږي نه، دا چا ټینګې کړي؟ معمولي غوندې یوه ذره کاڼی دروند سیس چې ته اوبو ته وغورځې ښکته ځي. او دا دومره لوی لوی کښتۍ د دومره غټ غټ درنو درنو سامانونو ډکې ډوبېږي نه، دا ولې؟ دا چا ټینګې کړي دي چې هغه ذات رب العالمین دی. هغه ذره ښکته ځي، هغه نه ټینګوي، او کښتۍ ټینګوي. الله قدرت دی نظام. او بیا د اسمان نه اوبه راځي، اسمان د طرف نه د اوبه د دې وریځو نه راځي. کم وخت نه دا نظام قائم دی، اوبه راځي چېرته ختمې نه شوې، چېرته په یو ځای باندې یو چاټۍ راپرې نه وته، چېرته دا اوبه د داسې په ځای باندې په داسې لا نه وي، چېرته په مخالف طرف لا نه وي. دا ولې؟ دا الله جل شانه په خپل قدرت دغه شان لګي لګي په ترتیب مزیدار نازلوي. نو که چا کې عقل وي هغه په دې پوهېږي چې دا یو یو ساس کې مزیدار په طریقه راځي، دا خپله نه راځي. او نن سبا خو موږ تاسو ګورو، تاسو سره مثال یو لوټه کې اوبه دي، نو چې دې مثال خوشې کړي نو څنګه به خوشې کړي؟ احساس کې خو نه ځي، خو یا به یو شان بمبز وي یا به په یو ځای خوشې کړي. رب العالمین نظام ته ګوره، یو یو ساس کې ښه مزیدار په ترتیب په وخت د ضرورت په اندازه برابر. دا خو یقینا الله جل شانه د یووالي نښه ده. که مخلوق نو مخلوق داسې هېڅکله کولی نه شي. او بیا دا الله پاک فرمایي چې په ځمکه باندې راشي نو دا ځمکه اوچه وي، اوبه چې پرې راشي نو دا لمده شي او دا راژوندی شي. شاړه کلکه ځمکه چې هغې کې واښه فصل وغیرې هېڅ څه ني، خو چې اوبه پرې راشي دا ځمکه راپسته شي، بوټي ترې راوځي، ښه مزېداره تر تازه شنه جوړه شي. نو په دې اوبو باندې دا ځمکه ژوندی کول او دا بوټي او فصلونه او غلې او میوه‌جات دا ترې راویستل نو یقینا دا د الله د یووالي نښه ده. او بل الله جل شانه په دې اوبو په ذریعې سره په دې ځمکه باندې دا خلق ژوندي زنده سر پیدا کړي. دا اوبه د هر زنده سر ضرورت دی. په دې الله پاک دا ژوندي کړي دي، په دې یې خواره کړي دي، په دې یې ولن نسلونه خواره کړي دي. دا د الله جل شانه د یووالي دلیل. بیا دا هواګانې چلول، کله د یو جانب نه هوا راځي، کله د بل جانب نه هوا راځي، کله ګرمه راځي، کله یخه راځي، کله تیزه وي، کله په مزه وي. دا څوک چلوي؟ نو که په خپله وي خو یو قسم به وي، دوه قسمه به وي. دا دومره مختلف حالاتو سره دا هوا چې چلیږي دا څوک چلی؟ او هغه رب العالمین دی. د الله جل شانه د قدرت نه علاوه یو معمولی حرکت هم دا هوا نشي کولی. او بل دا درنې درنې وریځې په اسمانونو کې د اوبو درنې الله پاک ټینګې کړي دي. نو دا په خپله ټینګې نه دي، برم ورته پړې نشته او لاندې ورته ستن نشته. بیا او بیا چې الله پاک هم وغواړي د اوبو دا ډکې درنې درنې وریځې کوم طرف ته روانول غواړي روانې شي. نو معلومه دا شوه چې دا په خپله نه چلي، دا څوک چلی؟ او څوک یې چلی؟ هغه ذات چې د هغه نه لوی بل نشته، چې هغه رب العالمین دی. نو الله جل شانه فرمایي چې په دې څیزونو کې نښې د قدرت دي، خو د هغه چا دپاره چې په چا کې عقل وي. چا کې چې عقل وي نو هغه په دې څیزونو پوهېږي چې دا د الله د یووالي نښه ده. خو چې چا کې عقل وي نو هغه وایي دا ټول هر څه په خپله چلېږي. نه لکه چې په خپله چلېږي نو ته پیدا چا کړې؟ او بل چې ته انسان جوړېږي نو وا ولې نه جوړېږي؟
او زوی جوړېږي نو پلار ولې نه جوړېږي، مور ولې نه جوړېږي، په خپله فرض کېږي، په خپله ته مثال یو غر ولې نه جوړېږي، نه په خپله نه دا دې څوک جوړوي، خو دې منې نه. نن سبا د بېدینۍ او د بېایمانۍ دور د ډېر خلک داسې شو چې د الله د یووالي نه انکار کوي، د سره خدای نه مني، وایي دا ټول هر څه خپله کېږي. هلکه خپله څه کېږي؟ ته معمولي او سترګه وخوځه، دا په خپله دې وخوځي، دې ټینګه کړه، دا څوک چلی او هغه رب العالمین دی. نو الله جل شانه فرمایي وإلهكم إله واحد، او خدای ستاسو یو خدای دی، لا اله الا هو، نشته بل معبود سوا د الله، الرحمن چې هغه مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې، واختلاف الليل والنهار، او د بدلیدو را بدلیدو د شپو د ورځو کې، والفلک التي تجري في البحر، او په کشتو هغې کې چې جاري دي چلیږي په دریابونو کې، بما په هغه څیزونو باندې ینفع الناس چې دا څیزونه دا پیدا ورکوي خلکو ته، کشتې وي د خلکو د پیدې باندې ګرځي. وما انزل الله، او باغو هو چې نازلېږي چې نازلې الله پاک من السماء د اسمان د طرفنا، من ماء اوبو، فاحیا بالارض بعد موتها، پس ژوندی کړي الله پاک په دې اوبو باندې د ځمکه پس د اوچوالي او د مړوالي د دې ځمکې، وبث فیها من کل دابة، او خپروي الله پاک په دې ځمکه باندې هر قسم زنده سر، وتصریف الریاح، او په چلولو د هواګانو کې، والسحاب، او د اوریځو کې، المسخر چې تابع دي، بین السماء والارض، پما بین د اسمان او د ځمکې کې، لآیات خامخا دي کې نښې د قدرت دي د الله د یووالي، لقوم د قوم د پاره، یعقلون چې هغوی عقل لري. چې کوم خلک الله مني دا عقل مند دي، او چې کوم خلک الله نه مني نو قرآن مجید فرمایي چې دا بې عقل خلک دي. نو بې عقلو ته خلک کم عقل یا بې عقلو ته خلک زناور وي. معلومه دا چې انسانان په حقیقي معنو کې هغه دي چې کوم د رب العالمین بندګي کوي. الله دې موږ تاسو ته عمل نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین.